فإنهم قوم مسكوتون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين فحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فله شهاب مبين ورفعنا فيها رواسي وقدنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا له فيها معايش وما نسلك له برازقين. سورة الحجر مکی سورت دے په ترتیب د سورتونو کې 15 نمبر دے او په نزول د سورتونو کې 54 نمبر دے. نازل شوی دے رستو د سورت یوسف نا. د دې سورت د مخ کی سورت سره ربط مخ کی سورت کې ترغیب په تبلیغ ذکر شا نو پدی صورت کې د منکرینو حال ذکر کړي یا صورت ابراہیم کې د قیامت او د مجرمینو حال ذکر کا. دی صورت کې د دک مجرمینو د قیامت پرز افسوس او ویلا ذکر کړي. صورت ابراہیم دا شورو په حکمت د نزول د قرآن سرا او دا صورتم شورو دی په صداقت د قرآن سرا. په صورت ابراہیم کې د موحدینو او د منکرینو حال ذکر کړو دلته بداغي انجام ذکر کړي. په دې صورت حجر کې په دې کې ابتدا کې ترغیب ال القرآن او افسوس د مجرمینو ذکر کړي. دیتا سورۃ الحجر زکوي چې دې کې د حجر والا واقعیا ذکر شوی دا. دا حجر یو وادی دا چې دا د حجاز او د شام په مینس کې واقعیا دا او دغلته سمودیان آبادو. الف لام را الله کوئی په معنا د دې حروفو. تلک آیات الكتاب دا آیتون دا کتاب دی وقرآن مبین او قرآن مبین واضح بیان کون کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. دیر کرتوا ارمان کئی کافران دیر ظلبا خوخی کافران چی دی مسلمانان وے. دا با کم وقتونو کې خوخیا مفسرین ذکر کئی چې کله ملک الموت د سا اغستو د پار راشي. څنګه چې ملک الموت سا اخلی کنا اتلس ملائک به سره نور موي راغلي لین کې بولاړي چې څنګه د چانه چې سا اری د دی په نظر پریوزی دی به لو کانو مسلمین. دا خلوی مصیبت دے او صدا بس کیگی. یا چې کله په برزخ کې په قبر کې دیتا د جهنم د طرف نه دروازې کولو شي او په دی باندې ملائک شروع کی د سزاګانو دی به وی لو کانو مسلمین کاش چې مسلمانان وي. یا چې کله میدان حشر شروع شي نو دی به دا وی لو کانو مسلمین. یا چې کله نیکی تللی شي او دی خپل بده اوینی او دی پیل شي نو دی به هغه وخت کې ارمان کوي لو کانو مسلمینا. یا چې کله دی د سویرات باندې تیریږي او دی د جهنم ته وګرځول شي نو دی به وی لو کانو مسلمینا. یا چې کله د جهنم نه مؤمنان راويستل شي او کافران پکې ابد الاباد د پاره پاتې شي اغیبوی کاش مونگم ندی غنتا مسلمانان وی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم پرید و دی لرام یاکلو چی خوراک کئی پرید و چی ڈکیگی تشی یاکلو خوراک تے کارویلی چی خوراکو نکئی ویتمتعو او فیدی اخلی وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ غافل کړي دی لره امیدونو. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ زرد چې دی بپويشي. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ وَمَا أَهْلَكْنَا ندی هلاک کړي مونږه من قرية اس یو کلیوالا الا ولها کتاب معلوم مگر داغه د پاره لیکو مقرره
ما تسبق من امت نشلوان دی کی دی یو امت اجلها د خپل نیټینا وما یستاخرون او نرستو کی دی شي وقالو او دی بویلا یا ایها الذی اے اغتنا نزل علیه الذکر چې نازل شوی د تنسیت پیغمبر ته وی اے اغتنا چې قران د نازل شوی انک لمجنون یقینا خامخا تلی ونیا لو ما تأتین بالملائکہ اولی نرا ولیت ممت ملائکہ کت درشتنو نے نو ملائک را ولکنا ما ننزل الملائکة الا بالحق ننازلو منگا ملائکہ الا بالحق مگر پا حق سرا دلتا حق پا مانا دا عذاب سرا وما كانوا اذا منذرين او نبی دی پا دغا وقت کے منذرین دا محلت ورکلی شونا انا نحن نزلنا الذکر دیوی دا لیوانی دی دا پیغمبر چی کم کلام وی کنا دا لیوانو خبری ندی خواه دا پیغمبر دی مجنون ندی انا نحن نزلنا الذکر یقینا مونگا نازل کردی دی قرآن ذکر دا ذکر معنی دلتا دا قرآن انا نحن نزلنا الذکر یقینا مونگا نازل کردی دی قرآن اللہ مونگ نازل کرے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او یقینا مونگ دا دے حفاظت کون کیو او سنگا حفاظت اللہ کرے دا قیامت دا ورځ پورې بدا قرآنی خوا او سنگ چه اللہ نازل کرے دے اکا شانت دے سو که غلط نشی ویلے کچرتا یو لوی قاری مخ کے اولار دے کنا الگی رکو مخ کے رستو کا یو ٹکی مخ کے رستو کو ڈاریک و تارستو یو وڑی کے غنطا قاری سے وئی قاری سے برا رستو شا غلط شوی بل دیتا پکی لارے خواہ اللہ پاک دا دی دا حفاظت ذمہ داری اغسط دا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون جو دا قرآن دا حفاظت ذمہ داری اللہ اغسط دا او احادیث مبارکو کی دا دیرو آیتون وضاحت شوے دے نو دا غی حفاظت بم کی گی دا حدیثو بیا چی دا کم خلق واسطہ دا دے سر دا دا دی قرآن او دا حدیثو چی کم مراکز دی لکه غبر ختمی گیو نن اغبا محفوظی بیا چی دا کم خلقو دا دی سر وابستگی دا دغی حفاظت بم اللہ کئی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلک او په تحقیق سرا ارسلنا لگلی منگا مخکستان پیغمبران فی شیع الاولین پا ڈلولن بنو کے وما یاتیه من رسول او نراتو دیتا ایسیو پیغمبر الا کانو بھی یستازئون مگر دی اغپوری ٹوکی کولے کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین دارنگی منگ ورنا نباسو دارنگی منگ چلو دا انکار فی قلوب المجرمین پزلونو دا مجرمانو کے لا یؤمنون به دی ایمان نروڑی پا دے سرا وقد خلت سنت الاولین او پا تحقیق سر تیری شوی دی طریقے دا ڈنبنو ولو فتحنا لیم بابا من السماء کچھتا پران زمون پا دی باندی دروازہ دا اسماننا فزولو دی شوروشی پائے کے یعرجون چی برخیجی کدی با برم اخت کنا او دی بسوی انما سکرت ابصارنا نظر بندی را باندے وشوا جادو را باندے وشو خودی منی نا لقالو نخام خادی بوائی انما سکرت ابصارنا یقینا بند لیشو زمونگا نظرنا بل نحن قوم مسحورون بلکہ مونگ یو قوم یو مسحورون جادو را باندے اکلیشا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا دلائل عقلیہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا وتحقیق سر گرزول من پاسمان کی بروجا غٹ ستوری وَزَيَّنَّاهَا او دا مخیستکڑی دا پارا دا کتن کو ستورو تا گورا کنا
سونه خستخکاری وحفظناها او مونږ د دې حفاظت کړې ده من کل شیطان د هر شیطان رجیم رټل شوی نام شیطانان بر نشیتله الا من استرق السمع مگر هغه څوک چې غوښار نه کوي په بر ذکم شیطانان پیریان فاتبعه شهاب مبین نو ورپسیشي شهاب شغلا مبین خکارا والارض مددناها او دازمکه مونږه غړولې دا والقینا مونږه اچولې دی پدې کې رواسی مضبوط غرونا وانبتنا مونږه زرغون کړې دی پدې کې هر قسم سیز موزون په خاص تناسب سره یا موزون چې تولی کیږي یا موزون مناسب د حکم د الله سره موزون وزنی یا د اندازې مطابق نه کم او نه زیات وجعلنا لكم فيها معايش او ګرځولې مونږ په دې کې معايش اسباب د زندګي ومن او هغه څوک چې نه تاسو هغه ته رزق ورکوونکی الله زو ته رزق ورکوما بلا حیوانات دخا الله وی دامي پکې پیدا کړی تاسو خو ته رزق نه ورکوي و ام من شيء نشتا اس یو سیز مگر مون سره داغي خزاني دي دا د الله اعلان دي دا یو سیز بدی چې الله سره خزانه نشتا د علم خزاني د الله سره د عزتونو خزاني د الله سره د مال خزاني د الله سره د اولاد خزاني د الله سره و ام من شيء نشتا اس یو سیز مگر مون سره داغي خزاني دي البته وما ننزله مونږ نه نازلو دی لرا مگر په اندازې معلومه سره په اندازه خلکو ته ورکو یو تن دی چې اوس داغش په اتکاله زندگی د کنه او د په دې قسمت کې یو 2000 ټرکونه روجي دي چې دې بش په اتکاله کې دا خوري چې دې د پیدایش سره وته ورکولې وسره خیال دی دا به کوم خواګر زولې دارنګي چیرې د شپېته کاله زندګۍ کې با د یو 50000 میخي ښا زوسې ګرځاوا 50000 میخو سره بس کې چې دلته به ساتي کې جګناتو ته به بوزي ک دیخوا به نور علاقو ته بوزي سب کې وسره سونه بګرانه وا دا خو مې د لروجي او میخي یاد کی الکه یو 50000 ټرکونه پاکستان د زندگی غنمم دي او جوارم دي او الوام دا او نور فراکونم پکې دی او یو بلاشي میویم دي چې د پیدائش سره سړی ته ورکولې سمو خزې کولې به شو بیا الله یې مونږه په اندازې سره ورکوخه سترزک د ستارزک خور ور لیکره دي الیک دلتا نو کله په دیر کې نو کراچي کې نو بارمل کې نو یوزه نو بلزه اوس که دا ټول وی او چې دا ټول رزق تعالی په یو ځای درکړی وی دا په وړي ماستو سيزونه دال مسور او بیا تللی کراچي ته بیا دی وته په یو 50 کروڑ باندې ګاډي کولې دا برازوس کراچي ته وړي بیا بدل سونه ګرانه وا الله په خپل کار خپوي ښا وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح اور علی گمونگا هواگانی لواقها پورتکون کے وریز لرام فانزلنا من السماء ما نارینا خبر دی تبا پامو خدا زنانا چه دا پا ابتا کی بعضی نارینا راشی جاڑی جی کور کے رزق کے برکت نشتا جیسا گٹا وٹا ہوگما نوی دا پیشنونو پا سامانونو باندے خزی لوزی پا کرم کوډر دی که کوډر دی سدي ویجی دو میاشتې 15000 خرچه د کریم کوډر ودا نو اسی دې زنانه چې دا دنیا ته راتلې او د دې یو 200 ټرکونه د کریم کوډر دا به چاته ګرځول بیا سونه بدل ګرانه وا وارسلنا الرياح رالی گمونگا هواگانی لواقها پورتکون کے وریز لرا فانزلنا من السماء ماء مونگ را ورو دبارین باران
فاسقیناکموه مونږ اسکو پتاسو وما انتم له بخازنین او نه تاسو دله جمع کوونکی وانا لنحن نحيي ونميت او یقینا مونږ ژوند کول کو مړ کول کو ونحن الوارثون او مونږ یو باقی پاتې کیدونکې ولقد علمنا المستقدمين منكم الله وی مونږ پیجنو مخکنی تاسو نه او مونږ پیجنو رستنی تاسو نه چې کم خلق مخ کې تیر شوی دي چې کم خلق لا پیدا نه دي یا مونږ پیجنو مخکنی امتونه او دارستانی امت یا مونږ پیجنو هغه چې مړ شوی دي او دارستانی چې کم ژوند دي یا مونږ پیجنو هغه چې په طاعت کې تیر شوی دي او هغه کسان چې په ګناه کې رستو دي مونږ پیجنو مخکنی سپونه د جهاد او رستنی سپونه د جهاد مخکنی سپونه د مانځه رستنی سپونه د مانځه مونږ پیجنو شهدا او سره شهادت نه رستو پاتې شوی گانے معنی میں دل ذکر کی تاسو یوم یاد نکا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ او یقینا رب ستا بجمع کی دی لرا بیشک اللہ حکمتن والا پو پارسا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ یقینا من پیدا کر انسان دا ٹنگار کون کی من حَمَئِمْ مَسْنُون دا غخط زڑی شوینا دلتوی انسان میں د سوال نه پیدا کړي دسنا نور آیتونو کې وی د تراب د خوري نه پیدا کړي نو یوځې کې وی د خټې نه پیدا کړي نو یوځې کې وی د سریخنا کې خټې نه پیدا کړي یوځې کې وی د ټنګار کون کې خټې نه پیدا کړي دا څنګه چلې جواب ځان سره ولي ښا چې الله پاک دا انسان پیدا کو نو اول تراب اول د خورنا دسنا اول خوروا دا خور لوندکا چې خټه لوندشوا خور لوندشوا نو چې خوري دي ته تراب وای چې لمدشي نو دي ته توین وای خټه ته توین وای بیا پرې خو دي شوا نو چې په خوره کې دیوبه واچولې او لګه ایثار شو نو سلیخ پکې پیدا شي پکې پیدا شي سلیخ دې ته بیا لازم وای نو بیا د هغې نه رستو خمبیره شو نو رنگ بدل شو نو هغې ته حمئ مسنون وای نو بیا ښه اوچه شو چې اوچه شو نو هغه اوچې کړې شوې خټې ته سوال وای څه ورته وای نو چې بیا خو اوچه شو او داسې ټنګې کوي دې ته فخار وای سیز یو اکه خوره ده او قرآن وی د خورې نه مې پیدا کړې و د خټې نه مې پیدا کړې و د سلیخنا کې خټې نه مې پیدا کړې و چې رنګ بدل شو د اوچې خټې نه د اواز د ټنګار کوونکې خټې نه مې پیدا کړې کله لومبنی حال ذکر کی کله دویم کله بل اوس دې په ذهن کار وکړه کنا ولقد خلقنا الانسان پتحقیق سره مون پیدا کړی د انسان من صلصال من حمئ مسنون دغه ټنګار کوونکی خټې زړې شوی نام والجان او پلار د پیریان مون پیدا کړي مخکې د انسان نا من نار السموم د اور ګرم نام د تیز ګرم شغلینا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ كَلَّتِي وِرَدْتَ مَلَائِكَةً إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا زَبَدَ كَوُنْكِمْ دَ يَوْ بَشَرٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ دَغَ ټنګار كَوُنْكِ خټې زړې شوې نه فَإِذَا سَوَّيْتُهُ چې کله برابر کما ونفخت فيه من روحي او پکو هم پای کې د خپل روح نه شی پاغي طرف ته سجده کوونکی ملائکه نو بس سجده وک ملائکه ټول په یو ظلم الا ابلیس مگر ابلیس اونکا قران رواخ شو فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس مگر ابلیس سجده اونکا ابا انکار وکړو چې دې شو د سجده کوونکو نه قال یا ابلیسو وی وتعالى و ابلیسا مالک الا تكون من الساجدين تقول د سجده کوونکو نه نشوي
قال وی ابلیس لم اكن زنیم لاسجدا چې سجده مې کړې وي یو بشر ته خلقته چې تا پیدا کړې من صلصال من حمأ مسنون د ټنګار کوونکی خټې زړې شوی نه قال الله فخرج وزا فمنها ردی زینا وانک رجیم یقینا تی لعنتی وان علیک اللعنه ترت شوی وان علیک اللعنه یقینا پتا باندې به لعنت الی یوم الدین ترځ د قیامت قال ربي هو ابلیس ای زما ربا فانذرنی ما ته مهلت راکې الی یوم یبعثون تر د اخرت پورې چې دا خلق به دوباره پورته کولی شي الله وی زته د مهلت درکړې شو نه تر درځ د وخت معلوم پورې درب له سوال کو شیطان ټک پټک سوال قبول شو قال وی شیطان رب ای زما ربا بما اغویتنی په سبب د اغه چې زده بیلارک زما جون دي تنگ کو زدی د جنت د نعمتونو نه بار کوم لا ازینن لهم زبا خیستکوب دی در پدمکه کی ناکار عملونا لا ازینن لهم فی الارض د دنیا سیزونو کې به مصروفه کوما د دنیا په محبت کې وسوسه بوتا چوم گناہونه بوتا خیستا کوما ولا اغوینهم اجمعین او گمراه کوم بدی ټولو لرا الا عبادک سیواستا د بندگانو د دی خالص کړي شو نه قال ویل وت الله هاذا صراط دالاردا علیا مستقیم چې بیان دی پمانېغا ان عبادی یقینا زما بندگان لیس لکا نشتا تالرا علیہم پاغی باندے سلطان وزد گمراہ کولو اللہ وی زما بندگان تنشی گمراہ کولو الا من اتبعک من الغاوین مگر آغسو چستا تابداری اکڑی دا سرکشانونا نو ان جہنم لموعدهم اجمعین یقینا جہنم خام خازے مقرر شوی دا دی ٹولو لها سبعت ابواب دا دی جہنم او دروازی دی لکل باب حر دروازینا دا دین برخ مقرر شوی دا گرد جہنم تذکرے ہوکا چی دا جہنم او دروازی دی او دا ابلیس دا تابدارم او ڈلی دی خواه عام گناہون والا دام دا ابلیس ڈلا دا یہود بلا ڈلا دا نصارہ بلا ڈلا دا صابئین بلا ڈلا دا مجوس بلا ڈلا دا منافقین بلا ڈلا دا ان المتقین فی جنات و عیون یقینا متقیان بی باغونو و پچینو کے دیتا با اویلی شی ادخلوها بسلام آمینین داخل شی دیتا پا سلامتیا و پا امن سرا و نزعنا هم با اوباسو آغا چی پسینو ددوی کیا من غل سخبکان اخوانا یکونون اخوانا دی بجنت کی رون یا علا سرور آرام بکی پتختنو متقابلین یو بلتا و مخامخ ناستی دا ڈڑی بیوالی لکہ سنگا یاد دیشی چا روجہ کی با درس دتلو روجہ پخلی اب آو کنا یارا دنیا کی چی مونگ دا اللہ را توحید چگے والے او خلق مخالفت کولے الحمدللہ گورا اللہ جنت تروستیو یو بلتا و مخامخ ناستی لا یمسوهم فیا نصب نبرسیگی دیل پا جنت کستڑے والے دنیا کے خوچے گینٹھا در سوشی کنا دیو یرم بس پملامی سے چل کی التا بستڑے والی نہیں دا دنیا دا لگے سخت برداشت کا حتا سخماویلیو کنا چکل دی دا اخبیخو کی او دا ملا دی در شروع کی دا وقت کہ اللہ لتوجہ کو چرا با دستا دا پارا ډیر خلک په خوب باندې ستړي شي ښا ټولش په خوب ستړي شي نو بیا درې د آرام د پاره خوب کوي ښا نو بیا خوب کوي شپه ورځ خوبونه په خوبونو کې زندگی تیر شي لا یمسهم التبستړي والدی لا یمسهم فیا نسب نبرسیږي دیلا په دې جنت کې ستړي والے او تاسو ته خو ما وی کنه مونږ مرګرو له اجازه ورکړې و چې ستړي شي داسې پکې خیر دې ملا سیده کوي بار نو جذبل مرګري ته سبق وایا
ټول مرګري باروزی د جمعات صحن ته دا سب کې د برنډې ته راشي چې بار پکې اندازه لګي نو غلې غونډه پکې لارې توزی نو بیا به نه ویني بس بیا پکې زړه داسې ویم نه شوایخه لا یمسهم فیها نصب نبرسیږي دی له په جنت کې ستړیواله وما هم منها بمخرجین وما هم او نبیدی د دې جنت نا استشوی د جنت نوې سوکو باسمنا نبئ عبادی اے پیغمبرا زما بندگانو ته خبر ورکا انی انا الغفور الرحیم چې زبخون کې او رحم کوم کې ما کله چاله ټول عمر ګناونه شوی غفور بخون کې ما الرحیم رحم کوم کې ما دا هغه ګناونه په ځای ولني کې ورکما وان عذابی خیات ساته وان عذابی او یقینا عذاب زما هو العذاب الالم عذاب دې دردناک ونبئهم عن ذئب ابراهیم ونبئهم خبر ک دیلرا د میلمنو د ابراهیم علی السلام بارکی اوس واقعیا ذکر کړي د ابراهیم علی السلام د میلمنو او بیا نزول د عذاب ذکر کئی بدری قومونو باندې دی کی تسلی د نبی علیہ السلام تا او دی کی ترغیب په تبلیغ دی او بیا آداب د پاره د دعوت ذکر کئی او اختتام د صورت کئی په توحید ونبئهم خبر ک دی لرا په بار د میلمنو د ابراهیم علیہ السلام کې د ابراهیم علیہ السلام د میلمنو تذکرہ مخکې مشه و چاته یاد ده کوم سورۃ کې سورۃ هود کې اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما کله چې دی داخل شو د میلمانو ابراهیم علیہ السلام ته فقالوا ندیو سلاما مون سلام کوتا تا سلام بیا ابراهیم علیہ السلام ایثار نشو سخه و ترید کو را باری کو تاغی نخوړو ابراهیم علیہ السلام ته ان منکم وجلون ما هوتا سن یاره وشوا ملائکه توی لا توجل یریګما مسله پکې ښکار شوا ابراهیم توی زماده نه یاره وشوا ولی خوراک نه کوي ابراهیم ته پته نه و چې دا ملائک دي څنګه ابراهیم علیہ السلام دا پته نو چې دا ملائک دي نو مسله پکې سرګند شوا چې په غیب پوهه یو الله دی ابراهیم علیہ السلام ته د غیب زین کې مدا خبره راځي کنه بل چاته کولی شي کنه شي کولی چې قران دا سي واقعیا ذکر کړي وا کنه چاته نه شي کولی ها څنګه به خلکو ته څنګه تو آیا ها ملائک راغلیو د میلمنو په شکل کې ابراهیم علیہ السلام دا ابراهیم علیہ السلام ول ډوډۍ را بار کا او اغي نه خواړه نو ابراهیم علیہ السلام دې زموږ نه پړه کې یاره رااله تاسو لري نه خوري نو دینه پته ولګی دا چې ابراهیم علیہ السلام ته د غیب او علم نو کني بیا بوله پته چې دا خو ملائک دي لکه به یاره نه راتله اوس یو څنګه به خان شیر الله څنګه به صحیح شو بیا ته ابراهیم علیہ السلام نو مساله په کوم معلومه شو جزاک الله دک خبره نور کیسه مې نه یاد ولا دا غیا خبره چې الله هی عالم الغیب څنګه دا نور مسالې کیسې خډېره بیانېږي خدا څوک نه بیانې چې الله هی عالم الغیب پیر فقیر نبی ولی غیب دان نه یې غیب دان صرف اور صرف ایک اللہ کما مسئلہ معلوم شوا غیب دان یو اللہ پا غیب پوا یو اللہ دک مسئلہ یادوے سریا قالو ملائکو ورتو ویلا لا توجل میریگا انا نبشرک بغلام علیم انا نبشرک منگ زیری درکو تا پالک بو سرا
ابراهیم علیہ السلام تی ابشرتمونی آیتا سما لزیر را کوي سره د دینه چې ماته رسیدلی بوډاواله او پس ما لزیر را کوي قالو ندیوت وی بشرناک بالحق مونږ زیری درکو تا ته په حق سره تمکیګه د مایوسنا قال وی ابراهیم علیہ السلام ومن یقنط من رحمت ربی نه مایوس کیږي د رحمت د خپل ربنا مگر گمراهان خجی ابراهیم علیہ السلام ته زیر ورکو په بچی سره ابراهیم علیہ السلام دلته د میلمنونو بیا تاسو کوي په ما خطبکم واټس یور پروګرام تاسو مخکې څه پروګرام دی ما ته متعلق زیر راکو مخکې بس کوي ابراهیم علیہ السلام ته د دې ملائکو د مخکې پروګرام پتا نو مسله پکې معلومه شو چې عالم الغیب صرف یو الله دی زین کولاویږي کنه کولاویږي زه په دا طریقې سره هم چې تاسو یې عام خلکو تم بیانول شي او دا بیانوي د دې بیانول دا فرض دی ګوره د خلکو کې دی خرابې دي خزي او سړی روان دي کوټګرو منتریانو جادوګرو تعویذګرو پسې قال فما خطبكم ايها المرسلون او ای زیدر باندې زګه بیا بیا دوهراو ما ډیر عمر تیر شو لک پاتې په لغاړه خلاصو چرته دا واړه خو به وای کنه چې مولا راغلیو چې غیواله وا چې الله عالم الغیب چې الله دی غیب دان چې دا مسله پاتې شي او دا زمونږ د پارست کې جاری او ګرځي قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا دي ورتويل ان ارسلنا الى قوم مجرمين مغرالي گلیشو یو قوم مجرمانو تھا الا آل لوط سوا د کورنۍ د لوط علیہ السلام نا ان لمنجوهم اجمعين مون بنجات ورکو غي ټولو ته د لوط تابعدارو ته سوا د بیبي د لوط نا قدرنا دا مون مقرر کړی دا چې یقینا دا بیل من الغابرین په پاتې کړي شو کې د عذاب نا فلما جاء آل لوط المرسلون هر کله چرال آل د لوط تر علی گلی شوی قال لوط علیہ السلام ورتویل انکم قوم منکرون تاسو قوم یې ناشنا وګوره لوط علیہ السلام په غیبو نه پویدو قال انکم قوم منکرون یره دې سړی ته خو دوا کوي دا ګوره سو پیری دې پیټه پسې پاسي کړه ته خو دونه د اخلاص دواو کې چې الله تعالی علم نافع ورکی او الله رب العزت د والدینو دسترګو اخوان یو ګرځي ټول په امینو وای اسه په ایمان بل کس بداسیو کی چې ته به دا پیټیو چې تا کړی او ځان ته به سر ترا چولی چې خیال یو ته نشي موږ ته وکارو ګوري الا فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون تاسو قوم ناشنای لوط علیہ السلام ملمان نه پیژني څه دا قران کې دا خبرې دي کنه دي دا خبرې په قران کې دي اسی په ایمان دا قران نه چا دا خبرې چاته بیان کړي چې غیب دانه والله دي تاسو خو درسونو کې مناسي درسونو کې چې تکیم نه جدا مسله په کې مخه ترا نشي چې وګوره لوط علیہ السلام په غیب نه پوهیدو چې د دې په کې وای سودا درسونه دي څنګه کوي یار زه خو دې ته حیران شوم قال انکم قوم منکرون قالوا ندی ورتوی بل جئناکا بلکې مونږ راتل کړي تا بما په اغه سره چې دی په کې شک کاو واتیناک بالحق او مونږ راتل کړي تعالی په حق سره او مونږ رښتونیو اے لوطا فاسر باهلک بقطع من الليل سو آداب او بیانې جزا بوزا د خپل کورنه خپل تابعدار بوزا حکشتم بقطع من الليل پسیسه کې د شپې شپېزه سار وختي کې بعد قوم تبا کیږي د شپې شپې ته توزا وتبع ادبارهم او تر روان شه د دین شاته دا پکې یادو ساته لوط علیہ السلام تعالی تور پس شاته ځه زمون تبلیغ والا مرګري وای په گش کې با امیر سے په ټولو شاته رواني کنه وای کنه جمعه جوړ بساتی الکه د دې څه دلیل دی قران کې الله لوط علیہ السلام نو ته قوم په شاته ځه نو چې قران ته کې نه سونه پیدا به مضبوطه کیږي کنه گشتونم کوا فیروزیم لگوا خو قران سره دشمنی کوا داس دکوا کلک کلک خبره بکې
چې بیا آداب گشت بیانې علی امیر سے بور پس شاعت روانی وګوره کنا په سورۃ الحجر کې راځي لوط علیہ السلام طریق طور پس شاعت تزا نو خبره به خوندو کې او کنه خبره به مزو کې درنه بشي نورم ښا وتبع ادبارهم او تزور پس شاعتا درم ولا يلتفت منكم احد ندی ګوري پتاسو کې او تن پشا پشا مګوره بس سیده زه ومزو او لال شي حيث تؤمرون كم زيت جتاسو له حکم کولی شي بس اخوازه وقضينا اليهم فيصلوا لګل دتا ذلك الامر د دې کار ان دابر هؤلاء چې جرړې د دې خلکو کټ بشي په وخت د سبا کې اوس میلمان لوط علیہ السلام تراله نو چې کله دې کلیوالي ولود کنه دا کلیوال ډېر بدعملو الکان مار خلقو وجاء اهل المدینه یستبشرون اورال کلیوالا یو بل تزیری ورکول خوشالو یو بل دویرا پنځه شاغ دی الکان دی وبدبختو وکمن خلقو دا خو میلمان دي او دا یو معزز سړي میلمان دي د لوط علیہ السلام میلمان دي وجاء اهل المدینه یستبشرون و چې پدی غندونو راوړي بیا مشر کشر نه پیژني قال ان هؤلاء ضيفي او د دې انجام ډیر خطرناک ښه حتی الوسب کوشش کې چې د دې کارونو نزان لري او ساتي دغه اسباب تلار نشي بیا به الله په داسې مصیبتونو کې مبتلا کی په بیمارو کې به مبتلا کی په ایډز کې به مبتلا کی ډېر خطرناکي بیماری رنگ بدیم بدلی د کتو قابل به پاتې نه بیا قال ان هؤلاء ضيفي قال اول ورته لوط علیہ السلام دا زما میلمان دي نو ما مرسوا کوي ما مغم جن کوي واتقوا الله دا الله نه ويریږي ولا تغزون ما مغم جن کوي قالوا ندي ورته وي بے حیا قوم بے حیا او حد درجه بے حیا تمغه من کړي نه چې موږ دا خبرې نه کې موږ بداله قانون نه من کې موږ خپل خوخه کو دون بے حیاي پکې راغلي دا بیا سترګو کې حیا ختم شي کنه دا قسم خلق دا غي د سترګو نه حیا ختم شي بیا مشر کشر شیخ پیر مرشد دا څوک هم نه پیژني بیا قالوا اولم ننحق عن العالمين دا کار ک پالکانو کې را دن نشو ک پجینه کو کې بیا څوک مشر کشر نه پیژني ښا دسترګو نه حیا ختم شي قال هؤلاء بناتي وی ورته لوط علیہ السلام دا زما د چمجی نه کې دي ک تاسو دا کار کوونکی نکاحونه وکي ودونه وکي لعمرک قسم دی په عمر ستا یقینا دی په خپل نشکی او پریشان نو په دې خلکو باندې سلور عذابونه رااله سو عذابا سلور عذاب پراله نمبر 1 دسترګو نظر وته ختم کو فتوا مسنا اعینهم یو ذکر راځي چې کوم عذاب پراغي یو عذاب پراغه دسترګو بینایی ختم شوا فتمسنا اعینهم دویم جبريل په یو ډراونی आवाज وکاو دا په بل عذابو او دریم زمکه ور باندې ولټکا سلورم د کانو باران په وک سلور عذابونه دین اندازو لګوي چې دا کارونه د الکانو دا کا د الله پاک سونه بدشي دا سونه عذابونه ور باندې راوستا الله اکبر کبیره لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه بس اوني ولدي لرچغي دی باندې چغواله شوا مشرقین په وخت انور خاتګي فجعلنا بالعذاب فجعلنا عاليها سافلها وغرزول مونگا پورته طرف دزمکه کتا وامطرنا عليهم اور اور المنقديبان کانی من سجيل ټیکرو
ان فی ذالک لآیات یقینا پدې کې ډیر دلایل دي للمتوسمین د پاره د فکر کوونکو وانها لبسبیل مقیم او یقینا دا کلی پراته دي په لار نیغه کې ان فی ذالک لآیت للمؤمنین یقینا پدې کې لآیتا خامخا عبرت ده للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وان کان اصحاب الایکه لظالمین یقینا بنوالا داو ظالمان وان کان اصحاب الایکه یوځه کې چې غنی اونی نو هغه غنو او ډیرو اونو ته ایکوي چې کله اهل مدین هلاک شو داغی نرستو اللہ رب العزت شعیب علیہ السلام دے ایکی والتا لے گلیو بن والتا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ منگا بدلا واغستل ددینا وَإِنَّهُمَا یقیناً دا دوار کلی لب امام مبینا پلو یلار باندی دیخکارا ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین یقیناً تکذیب کرو حجر والا دا پیغمبرانو وآتیناهم آیاتنا ورکڑو منگا دیتا پل معجزے فکانو انہا معرزین دیو دا اغین مخارون کے وکانو ینہتون من الجبال بیوتا او دیو تو گلی غرونا بیوتن پا کورنو سرا آمینین پا آرام سرو سیدا پا غرونو کے کورنا جوڑل غرونے توگل پا غزتهم مسویا انیول دیل رچغی مصبحین پا وقت سبا کے فما اغنانم اس پہ دور نکدیل را آغاز چیدی کولا وما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کری منگ اسمانو نوزمکے آغاز پمین دی کی دی مگر پا حق سرا وان الساعت لآتیتون یقینا خامہا قیامت راتن کے دے یقیناً خامخا قیامت راتلون کے دے فصفح الصفح الجمیل اس دا داعی دا پارا دا تبلیغ دا پارا لس آداب بیانی آداب عشرہ لس آداب نمبر 1 فصفح الصفح الجمیل مخواڑوا پخی طریقے سر مخواڑول یو پا غلط طریقے سر مخواڑولی نو پخی طریقے سر مخواڑوا فصفح الصفح الجمیل دا مدرسی او طالبو چتا پولیسو نیو نو نمی لکلو پارچے پکڑو استاد سنم دے ا طالبو توی پس پاہی صفحہ الجمیل پولیس چیف دا لکل شو و توی سدی نم دے وی پس پاہی صفحہ الجمیل پس پاہی صفحہ الجمیل اگر تبیا چلنا ورتلو پس پاہ مخواروا خپل حقوق ماپ کا وخلقو تا پس پاہ تا ترچا ظلم زیادی سخت خبر تیزا اللہ دا پارے ماپ کا سنگا ماپ کو بکنا اول بزا ما سر چا ظلم جاتے تیز خبر ما ماپ کری دا اللہ دا پارے وہ ایشا اخفل ہوئے پخلی نہ روزی کیا نا یہ لکھا سنگا بوائیو یا اللہ مونگ درلنا معاف کری فصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العلیم یقینا ستا رب اغد پیدا کون کے دا ارسا العلیم پو پارسا ولقد آتیناک سبعا من المسانی پتاکیک سر مندر کریت تغا او آیتونا چی بیا بیا لستیشی والقرآن العظیم او قرآن لویشان والا بل ادب لا تمدن عینیک دا بل ادب شو یو ادب کمو سنگا فصفح الصفح الجمیل یو دا ادبو دویم ادبو لا تمدن عینیکا دنیا دارو تا مپسخے گا سمکو دنیا دارو تا مپسخے گا لا تمدن عینیک موگ دا وقت پل استرگی پتا رب دا آغچا چی مونگا پیدا ورکڑی پاغی سرا ازواجن مختلف قسم کفارو تا دا دینا بل ادب ولا تحزن علیم مغم جن کی گا پا دیبان دے وقفز جناح کا بل ادب کتا ساتا وزرستا دا پارا دا مومنانو تا وزر کتا ساتا ولیکن زمان وزری نشتا
وزر خود مارغان وي صحیح. نو قرآن کریم کې تشبیحات دي، استعارات دي پکې. وګورا کتک نظرتا کتک وزرتا د پاره د مؤمنانو کله چې ښکار کوي او مرغې اوویشتا دا وزر راکته کی خیال مو کړی وزر کته کی دا څه کنه دا په زبان حال سره ښکاری ته وای وښکاری ماما استاخ وخدا ک الاله می ک خرسه می ک علاج راته کې او زمازان کې اختیار نشتا نو ته مؤمنانو ته وزر کته ساته اے مسلمان اورا مشورې ساسن خوغي هغه جانته بجون تیرو وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ او ورته وایا انی انا النذیر المبین یقینا زیما یار در کون کې ښکارا کما انزلنا اے پیغمبر او مخه پکوا څنګه چې ما عذاب نازل کړو په تقسیم کوونکو باندې تقسیم کوونکو نه سم مراد دی دا کسانو لارې تقسیم کړي وي چې ته په دې لار کې نه ته په دې د پیغمبر مجلس ته خلق نه را پرې دی کما انزلنا علی المقتسمین یا قسمونه کړو د پیغمبر خلاف خلکو ته قسمونه ورکول د پیغمبر خواته باندې الذين اغكسان جعلوا القرآن عذوینا چې ګرځولې دي قرآن ټوکړي او ربک قسم دی پرستا لنسالنهم خامخا پوز بکوم د دې ټولنا په بار دا غز کی چې دی کوي بل ادب فصدع دا د دعوت آداب دي سا دا د دای مبلغ د پاره آداب دي فصدع د فصدع معنی ذکنو فصدع صفا بیان کوا فصدع خخکارک آغا مسئلہ چه تا تے حکم کیگی یو مانس خخکارک آغا مسئلہ چه تا تے حکم کیگی دویم مانا اوچوا زرد مشرکانو پا آغا مسئلہ چه تا تے حکم کیگی بلا مانا تس نس کا دلد دی مشرکانو پا آغا مسئلہ چه تا تے حکم کیگی فصدع کلو بیان کوا او بل ادب واعرض عن المشرکین او مخ اړو د مشرکانو انا کفیناک المستهزئین یقینا مونږه کافی کی ګتالرا په مقابله د ټوکو کوونکو کې پیغمبر پورې سخل کو ټوکې کولې هغه الله تباہ و برباد کو الذين اغكسان يجعلون چې ګرځي د الله سره خدایان نور فسوف يعلمون زرد چې دی بپوي شي ولقد نعلمو په تحقیق سره مون پويګو اے پیغمبره چې یقینا تنګيږي سینستا په هغه چې دی ویا دی کلوی ساحر دے کلوی کذاب دے کلوی مجنون دے کلسوی اے محبوبہ ستاو پدے بانی رڑت تنگیگی خود تسکوا فسبح دا داعی دا پارا بالعدب تا پس بخلق لگیائی تا پروامکو فسبح پاکی بیانوا بحمد ربکا پس دائن درب تاسرا بالعدب وکم من الساجدین او شت دا مسکون کنا وکم من الساجدین او شت دا سجدک کنا وعبد ربکا او عبادت کا و دربستا ترکم وقت پوری با عبادت کے عبدالقادر جیلانی وی مسکو دشپے اعمال کول ناستو نو پدې کې ورته داسې د وریځو د خوانه आवाज راغی چې بس کا عبدالقادر جیلانی ته هغه مرتبه ته ورسېدی چې تا ته منځونه مات دي هغه وی ښا زه پیغمبر نلوي سړیم پیغمبر ته الله وعبد ربک تر مرګ عبادت کوا ویر جیلانی صاحب په علم را نه بچو کني چې پکړې موي هغه وی نه په علم نه د الله په فضل در نه بچو مخه اسه دا که مونږ ته د اعلان شي یلکا روجي موجي منی سي تراوی مکوي نن چې مونږ ته کوئی تراوی مکوي یلکا راته تراوی مکوي تراوی مراوی پکې چار اوس دي وعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت کا و درب پلا کم وخت پور عبادت تر دې چې راشتا تمرګا سورۃ الحجر پدې کې د دریو قومونو د هلاکت تذکراو کا
او افسوس د منکرینو یې ذکر کا مخکې